اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو زه مستاسو ملګری فضل نبی ملګرو یو څو ورځې نه مخکې د نوخار د تحصیل په بو غټ هسپتال چې میا راشد حسین هسپتال چې کم دی د هغې په سلسله کې په سوشل میډیا په پرنټ میډیا باندې یو غلغله شروع ده د هغې کې د کرپشن د هغې د نوانۍ خلاف یو مهم شروع شوی دی او په هغه مهم کې ډېر مطلب چې د الزامات لګېدلي دي په هسپتال باندې چې دا نو مونږ دا ګورو چې دا الزامات حقیقت دی کدی کې څومره حقیقت دی پکې نو په دې سلسله کې مونږ سره موجود دی د دې علاقې نامور شخصیت او د میا راشد شهید د سابقه کمیټې دغه هیل کمیټې سابقه رکن چې کم دی ارشد خان مو سره موجود دی هغه نه مونږ دا پوښتنه کوو چې دې کې څومره حقیقت دی ارشد صاحب دا راته ووایه چې یو خو وړومبی سوال ته نه دا کومه چې تا د احتجاجاً استعفا چې ورکا د هیل کمیټې نه د دې وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فضل نبی صاحب ټول نړومبی خو زه ستاسو شکرګزار یم او لکه دا خو تا ته ښکاري 10 کاله شو موږ دا خدمت کوو او په دې هسپتال کې زه پاتې شوی یم دې نه زه خبر هم ډېر یم. بهرحال دې کې کمیټۍ کې ما سره 2-3 نور بمبران هم وو خو داسې یو ورځ زه په دې هسپتال کې وم او ټلیفون راغی یو صحافي ملګري زموږ تاسو صحافي نوم یې نالم خو هغه ټلیفون وکړو چې بهی ته څه نه خبرې که نه ما ورته چې نه وایي ستا ایم ایس صاحب خو دوبۍ ته تللی مې نه یاره او دوبۍ ته لاړو ما ورته یو تللی دی خو بس بچي به یې بوتلي وایي نه هغه په دې هسپتال کې وایي 5 ډاکټران دي او هغه ایم ایس صاحب هغه یې بوتلو ځان سره چټور له یو کمپني ده های کیو کمپني ده چې هغه ډېر تړ کلاس ته ډېر ډاکټران به پیژني په دې هسپتال کې زموږ ډېر ښه ملګري ډاکټران شته ډېر قابل ډاکټران شته ډېر احسانات دي زموږ په دې علاقه ډېر خدمات یې په دې کرونا کې هم کړي دي. بهرحال زه چې خبر شوم نو ما ساجد وحید ته فون وکړو مې ساجد وحید ته لګې د نه مخکې خبره کې خو دا خو ده ښه کار نه دی کړی ځکه چې دا کوم حالات هسپتال کې شروع دي دا کوم څیزونه چې خراب دي لکه د ایکس رې مشین 3 میاشتې شو خراب دی لکه داسې ډېر څیزونه دي جنریټر پروت و بل دا کوم احتجاج چې ملګري رالیو احتجاج له خو نور علي بهرحال لکه رالیو چې یاره مونږ د احتجاج یې کړی و بیا چې یاره موږ درځو ویزټ کوو د هسپتال خدای شته ما ته پیر صاحب ټلیفون وکړو پیر صاحب د ایم ایس صاحب سره هم څه خبرې کړې خو د ایم ایس صاحب جواب ایله ډېر الټه ورکړی چې یاره زه داسې خلکو سره نه میلاویږم هغې راغه وګرځېد هغې هغه حالات وکته هغې ته ما صفا خبرې وکړي چې ورور موږ سره فنډ د دنیا راځي ډېر میټینګونه شوي دي ته ما ویلي دي موږ سره لکه د ایچ ام سی کمیټۍ بیماران چې موږ ته پته ده چې څومره فنډ دي ته رالی دي بله د هسپتال چې څومره آمدن دی اینه اوسه پورې خبر نه خو اوس ته موږ خبر شو ځکه هغه څه ریکارډ ما سره شته او تا ویله زه درم کم تاسو هغه وګورئ. بهرحال لکه چې ایم ایس صاحب دوبۍ ته لاړو نو بس نه پس ما وی چې خلیق صاحب ته ما خبر وکړه چې یاره دا کار ښه نه روان بله موږ سره دی کې اے سی صاحب هم ده پبي اے سی نه ده ادي کمیټۍ کې موږ سره ممبره ده دوی ته ما دا خبر هم کړې وه چې بھائی چک په لیکئ خو د 2 لکو نه او چې څه شی راوړئ نو هغه به موږ ته ښایي دوی کې دا 2-3 میاشتې تېرې شوې یو رسید دی ما ته ونه ښولو بله دوی کې د دنیا فنډ پروت و لکه بل اوس کوم ملګري رالي او دوی په دې واډونو باندې وګرځېدو لکه ډریپ سره ډریپ سیټ چې یو معمولي شی دی او پیدا د حق د هسپتال هم ورکړي دي چې سټور کې زه پاتې شم هم په هسپتال کې نوي او ای لپاره مریض بار ته ځي نو ډېره لکه نامناسبه خبره ده بله ډېرې خبرې داسې ته ډېر فنډونه چې دی ریکارډ نشته دا راته وایي چې کوم دغه لاړو د ایم ایس لکه تاسو دا وایي که نه چې دا یو د دوینو کمپنۍ طرف نه تللی دی څو سره ډاکټران 4 ډاکټران هم لاړي نو آیا د دې بدل کې به دی مطلب دا دی څه کوي مطلب چې دا ټور چې ورکو ولا دا ټور چې دغه ورکوي نو دې بدل کې به دی فرنچ دغه کوي لکه مطلب چې دا دوی ما دی لیکي او هم ته دا دوی نه لیکي دی به دغه دغه کې داسې خبره شته دا خو تاسو ښه پوهېږئ او ولې په بو خو ستا کلی دی او دلته خو ډېر غریب خلک دي د وزیر ګړی خلک ډېر ما سره په دې هسپتال کې ډېر ملګري ګیر شاپیر زموږ ډېر غریب کلی دی دا خو دا څومره ټور دی کړی داسې زه خبر شوم چې دلته کې نغدې پیسې هم دې هسپتال کې ډاکټرانو ته ږدي داسې ډاکټران شته چې هغوی دا به برابرۍ د دی نه دا خلک پوینې دي دا خو چې کومه نسخه کوم دغه دې سره لیکي دا خبره خو ټیک ده یو موټر هم دلته ورکړی شوی دی دا خبره خو شته د حقیقت لکه دا خبره خو شته دي زه د زموږ اډر نن 6 میاشتې مخکې شوی خو دا 3 میاشتې شو چې دا کمیټي زموږ سټارټ شوه او د ایات صاحب ما اجازه اعلان کړ ستاسو سره زما ډېر خفګان هم راغلی که یاد شته زما وروڼه وایي کې ما جرګې هم کړې وي د هسپتال دپاره زموږ یو قرباني وه وزیر اعلی صاحب راغلی هغه ته ما مخامخ ویلي چې تاسو موږ له څه راکړي اوس پرویز خان او خلیق صاحب چې دې هسپتال له څوک او کم فنډونه او کومې منډې تړلي زموږ ملګرو زموږ پاټۍ والا ووالي خو لکه دا چې کوم کمپني د خلک لیږي نو دا د الله په نوم خو نه لیږي دا خو به دې غریبو نه وځي بله زه دا یو خبره کوم زما د پپو دوستان ملګري چې کوم دي که نه په ما ډېر ګران دي هغه یو جذباتي نه مسله جوړه شوه څه ارشد و څه دی تاسو راشي دا یو ورځ خبره نه ده چې زه ته راشي تا ته خو ما هم یو خواست کړی چې فضل نبي صاحب یو چکر راووه څه کمې زیاتې وي هغه چې د هسپتال کې موږ پوره کړو
تاسو ته ما ویلو کې یاد شي تر ورځې د دې کم از کم میاشتې ونیمه میاشت پکېږي جي دا واقعیت خو څه شو باقاعده لکه دې کې ډاکټران داسې شته چې په کمیشن د وینې لیکي لیټ راځي د ته موږ ویډیو ټرانسفر یې وکړه د یو ټرانسفر کولو لپاره صاحب ته میټینګ د یو کلاس 4 هغه د ونه کو هغه زه بس هم زموږ ډېر ښه ملګری خو هغه ته یو ځل ما کینولی مو چې لکه داسې کارونه مه کوه لکه ډېر داسې کارونه دې کې شوي دا راته ووایه چې مطلب دی چې دومره غټ اسپتال دی جي که نه غټ اسپتال دی او بیا دی کې د مطلب چې دا چې لږ د 50 نه زیات ډاکټران هاي ډاکټران چې کوم دي ای کې فیمیل ډاکټران هم دي دغه خو بیا هم دلته عوام مطمئن نه دي لکه عوام بیا معمولی دغه لپاره چې کم دی یو خو دا الزام لګي چې دلته ډاکټران په وخت نه راځي باندې نو دې من تاسو څه وایي دلته جي 75 ډاکټران دي 50 نه دي 75 ډاکټر دي کې ګین دي لیکن ډېر ښه ډاکټران شته لکه دې کې په لیبارټرۍ کې تقویم صاحب ډېر قابل سړی هم سره شته خو موږ دا وایو چې داسې ډاکټران شته دی کې ښه هم دي زموږ ډېر ښه ملګري او داسې شته چې هغه 11 بجې 10-11 بجې راځي او چې 12-1 بجې کېږي دلته نه وځي دا ایم صاحب لکه د کپنۍ دی بوتلو دی به یې ډاکټرانو تپوس وکړي زه اول تاله دا دغه در کوم چې یو سړی ته مشر ته کشران بوځي نه یې تپوس خو دی زه دا ویم خپل ملګرو ته دوستانو ته چې دا د جذباتو خبرې نه دي دا کار د الله د رضا دی د اسپتال زموږ دی په دې روزانه په دې به سیاست نه کوو دې ته غیور خان راتلی شي ته راتلی شي زه راتلی شم څومره پاټو ول جمعیت ول راتلی شي خو د دې اسپتال به مونږ په ترقۍ په مخه به دا بوځو چې اسانتیا پیدا شي زموږ خلکو ته ډېر غربت دی ډېر غریبي ده بله لکه دلته کې ډېر کمی و هغه موږ پوره کړی دی خو لکه اوس هم د ایم صاحب ته بار بار به ما وي چې د ویانې دې له کمیټې جوړه کړه بل دا خبره کیږي کنه دا خبره دلته کیږي چې ایکس ریم خرابه ده دلته الټراساوند چې کم دی د هغې هم دغه اډټ نشته نو دې کې څومره حقیقت دی اکثره ماشینونه دلته اکثر خرابېږي نو دې کې تاسو موږ ته ووایئ جي موږ سره د دنیا فنډ پروت دی جي 22-24 لک روپۍ یو دی یو سالن دې نه زموږ د میاشتې کم از کم 15-20 لک د اسپتال مدن دی خو د ایکس ری ماشین د 3 میاشتو شو چې خرابه شوې ده او ډیجیټل ایکسرا چې د هغې قیمت 80 روپۍ دی په موبایل کې ورکوي او دلته چې د کم ایکسرا اسپتال کېږي دې په 200 روپۍ دی دا د عوامو طبیعي ده که نه ده په کار دلته ده چې دا ایکسرا 2 میاشتې او موږ سره فنډ شته چې ته 10 لک روپۍ چک راوباسي په کار ده چې د ایکس ری ماشین دپاره هم تا غم کړی موږ ته دې وایي چې وکړي موږ خو دلته دسخط یې کړي دي اوسه پورې دومره ته یو رسید نه دی خولی خو کم از کم د دې شي دپاره به تا موږ ته ویلي چې بھئی دا دسخط وکړئ موږ تا ته کولو کم 2 لکه به لګي 3 لکه به لګي اسپتال کې خو کم از کم دې وخت کې د اسپتال فنډس 22-24 لک یو پروت دی 22-24 لک روپۍ مثال د میاشتې دې ته راځي نو اصل خبره دا حقیقت دی چې دا ماشین د ایکسرا خرابه ده د دې 3 میاشتې وشوي او دا الټراساوند دغه څه کیسه ده الټراساوند اډټ نشته او پیسې هم داسې د دې باندې تاسو نظر نشته دا خو اوس د دې هر څه نه خبر شوم الټراساوند ان افیشل د دې د پیسو هېڅ ریکارډ نشته دې کې یو خبره شته چې دې کې داسې دی نه ما چې کوم تا ته چې کوم شی زه په حواله کوم ته یې وګوره خیر دی دې کې کمپیوټرایز ریکارډ نشته د څومره پیسې چې راځي د مارننګ زموږ د یونینګ شفټ چې دی 5 لک روپۍ شوي دي په جون جولای کې 5 او 4 لک روپۍ شوي دي په دې کې چې د مارننګ کم پیسې راځي نو اوسه پورې هغه نه دي شوي جی د جنریټر د هغه چې کم دی که نه خلکو ته ډېر تکلیف چې بجلي لاړ شي بجلي خو هم ډېره زیاته ځي که نه مخکې د ایکسپریس لین دغه خو په هغې باندې لوډ شیډنګ دی نو جنریټر د هغه چې کم دی فیوز وځي پیسې وځي د تیلو په مد کې پیسې وځي خو جنریټر هغه شان جنریټر نه چلیږي مریضان ته ډېر تکلیف دي دې کې د دې ته پی او ایل وایي ما د کیفیول دې کې کم از کم زموږ 4-3 لک روپۍ راځي خو یو کوارټر راځي او نیم لک څومره راځي اول چې کله ناظمان صاحبان راغلو نو دا کوم ایکسپریس وی چې موږ کوم بجلي دغه راغلی هغه باندې څه فالټ و 4 غنټې جنریټر بند و اعلان کې په دې ما سوالونه په دې باندې زموږ ډېر خفګان پیدا شو ځکه چې دا ټول ملګري ناظمان د علاقې راغه په هغه جنریټر باندې زموږ ډېر جنریټر خراب دی چې 3 میاشتې لګېدلی نه دی په کار دا دی چې دا لکه ایم ایس صاحب دی د ټریننګونه لکه ډېر دی چې رالی ټریننګ دی بین دوبۍ ټور راغو نو موږ وایو موږ داسې مس په کار دی چې د الله رضا واله وي زه خو دا زما ورور دی زموږ سره دغه نشته خو کم از کم یو سړي ټریننګونه او بیا د دوبۍ ټورونه نو موږ خو دې ته ډېره خواري وکړو ډېر لږ وخت یې زموږ د حکومت کې چې څه ولو وکړو کم از کم چې اسپتال به مخکې لاړ شي بل دا راته ووایي چې که نه چې دلته خو د کرپشن دا چې کم دا خو د کرپشن لوی دستان دی پی ټي آی د موټو چې کم ده د کرپشن خلاف دغه ده او خاص ته په هیل کې هغه چې کم دی که نه نو تاسو د صوبایي حکومت سره داسې په دې هکله باندې تاسو خبرې کوئ چې لکه دلته پرویز خان دی خلیق صاحب دی ډاکټر عمران صاحب دی چې که نه چې خو پل فل دی جي نو هغې ته دا خبره رسولې جي
او جی خلیق صاحب ته ما نن میاشت مخکې ویلو چې دې لپاره به یې موږ یو خو دغه سره خبره وکړه زموږ تیمور خان سره چې دې له اډیټ د هسپتال اډیټ شروع کړي دا شیډیر کمپیوټرایز کړي بله ټیک عمران ما سره اسلام آباد کې وو ملګري مو ټول نارګل ډېر ناظمان را سره وو هلته په دغه کې ارشد ناظم را سره چې به تاسو مهرباني وکړئ د دې مخنیوی وکړئ بله پرویز خان اعلان کړي ډاکټر عمران او خلیق ما ته وایي چې بالکل موږ کوو د دې غم خو زه تیمور خان ته خصوصي دا خواست کوم چې لکه زموږ د هسپتال کوم سیستم چې دی الحمدلله دی وایي 2000 او پی ډي ده د 2000 او پی ډي نه موږ ته مدن هم ډېر زیات دی لیبارټري الټراساونډ ایکسري لکه څومره ټیسټونه کم از کم د دې مدن ته چې وګوري جي که نه نو دې کې 40% ګوره ډاکټران شیر عملي 40% ډاکټرانو شیر دی دې کې 25% د لیبارټري 10% د ډاکټرانو دی دې کې ټیکنیشن هم شیر علي دې نه ګوره نو موږ دا وایو زه هغه ډاکټرانو ته خواست کوم چې دې کې کوم ډاکټران شیر علي که نه په کار دا دی چې کم از کم هغه ډیپټي 5 غنټې ډیپټي خو کوي که نه چې 9 بجې راځي تر 2 پورې بل دې کې چې کوم خلک ګرځي دا زمونږ دا میډیکل ریپ دې ته مې دی یو ټایم ورکوي ځکه ای 12 بجې ستا په هسپتال کې چې کوم رش دی که نه او دا میډیکل ریپ دې ته مې دا بند کوي نه پر دې بند نه کړ نو زما استعفا ګوره دې کې شل خبرې دي زما ملګري دې نه خبر نه دي لکه موږ د هسپتال لړ چولې دی وزیر اعلی صاحب ته مخامخ ته یاد دي چې موت چې د هسپتال کې دا خپل مدد چلیږي اجازه اکبر صاحب چلی نو دې نه پس دې کمیټې کې زه وخت یې روم که چېرته ښه سړی راغو او د الله رضا ول هغه سره به یم که چېرې د الله رضا ول سړي زما څه کار دی ولې چې ما نه به الله تپوس کوي که نه کوي زه الله له جواب دیم که نه او دا ډاکټران چې کوم دي که نه لکه دلته دغه نشته جي ازرین آنلاین سیستم دلته نشته جي دلته خو داسې کار دی دومره لوی هسپتال دی نبي صاحب زه خواست کوم دلته کې 300 ناظمان وي 300 مشران وي زه دی د راشي دی د کینی سار چې کوم ډاکټران څه ټیم راځي ټیمونه دی وګوري نشته مخکې د وخت کې دغه دی دغه لګولو په فنګر پرنټ په لګولو اکټ شوی دی په کار دی چې او لګي 9 بجې 2 بجې هغه زموږ زه دلته انجیو وخت کې پاتې شوم ادي لګولو عین پس دی هغه لرې کو زه دا خواست کوم خاص کر تیمور خان ته او پرویز خان ته او خلیق صاحب ته عمران خټک ته چې مهرباني وکړه د په هسپتال کې فنګر پرنټ دا ډیر ضروری دی ځکه چې د دې تاسو ودی کو 75 ډاکټران دی راشي وی ګوري جی کنه زه خو د هسپتال ځکه د دې مشرانو مطمئن د دنیا فندونه کروڑونه روپۍ را روان دي کنه خو چې دلته سوکوینه او داخل په خبر ته یو بار پرایویټ ډاکټرانو ته خنبه د هسپتال نه فایده څه ده او دا پیسې د چا د زموږ د عوامو د ټیکسونو نه دي تکټیږي تنخواګانې چې څومره ملاويږي دا کم زموږ ورونه چې ټول سرکار خلک ته دا هسپتال د عوامو هسپتال دی دا د پبو هسپتال دی دا د پبو د خلکو هسپتال دی دا د علاقې پبو تحصیل د ټولو مرګرو د هسپتال دی د لپاره هر پارټي حق جوړیږي چې د لپاره محنت وکړي او د ښه طرف ته روان کړي د دې حل بسې وي جي لکه تا چې دومره لوی دستان دی کروڑونو روپۍ د راځي د حکومت طرف نه راځي که نه خو عوامو ته ریلیف نه میلاویږي جي ریلیف نشته که نه غریب او هسپتال د خو سرکاري هسپتال د خو هغه کس راځي چې هغه غریب وي جي که نه لکه مالدار به مونږ وایو چې زه به دغه ته لاړ شي مطلب دا چې خطبات ته به لاړ شي ارمنۍ ته به لاړ شي ویسټ دغه ته به لاړ شي خو دا د غریب هسپتال د دې به حل څه وي جي لکه ته چې کوم د استاد کوم الزامات دي جي که نه چې د کروڑونو روپو الزامات لګي جي که نه په هسپتال باندې خو آوټ پوټ یې نشته جي فنډ راځي بېشکه فنډ راځي خو آوټ پوټ یې نشته نه ډاکټرانو هغه شان ډیپټۍ اخیستې چې نه پرایمېټ دغه نه او فنډونه لګي او د کرپشن یو نوې چې کم دستان شروع کېږي نو دې به حل څه وي جي د پی ټی آی به دې څه حل روکایي انشاءالله فلنبي صاحب دا فنډ خو زموږ دا ډیجیټل دا کوم سیستم چې درته ما وویل چې لکه فنګر پرنټ شو دا درېیمه میاشت چې الحمدلله زموږ د هسپتال ته دا کروڑونه روپۍ 4 کروڑ روپۍ فنډ به انشاءالله سالانه زموږ میلاویږي دې نه زیات کېدای شي دې نه زیات شي انشاءالله نو دې مخنیوي زموږ درېیمه میاشت ده خو چې کله دې دپاره قابل خلک پکار دي قابل ایم ایس چې کم از کم ایم ایس په دې سیستم چلیږي هغه ډمن چلولی وي دې ایم ایس زموږ ورور دی خو دې لکه ځکه چې دې ډېر لکه داسې ملګري ورته وایي چې فلان کې خان دې بدلوي ډینګلې دا کار وکړه پرېشرایز شوی یم دې ډېر زیات بله دې دا نشي چلولی دا سیستم زه دا ویم زه خپل مشر ته خلیق صاحب ته پرویز خان ته خلیق صاحب ته عمران خټک صاحب ته دا ویم چې داسې ایم ایس راولئ چې د الله رضا دپاره زموږ ډېر لوی تحصیل دی او ډېر زیات غریب خلک دي پکې او ډېر تکلیف دی خلکو ته نو چې ښه سړی راشي جي که نه انشاءالله دا سیستم به ټیکېږي دا به پرېږدو نه دې ته موږ هار نه منو زما مشران هم تر اخره به تاسو وروڼه ستاسو صحافیان وروڼه زه ستاسو صحافیان څومره چې د پپو تحصیل پریس کلب زموږ ملګري دي زه زما وروڼه دي زه هغې ته هم چې دې کوم سره شریک شي زه خصوصي ستا شکریا ادا کوم چې ته کوم چې دې هسپتال له موږ یو
یو ماډر هسپتال جوړ کړو او په مخ په ترقۍ روان شي. بله په بو کې ګورځ یو خبره کوم په بو کې فل نبي صاحب تاسو باندې خبر زیات شوګر د په بو خلکو ته دی د په بو بیماری ما په ځ پاتې شم دی کې جی دی کې ما ډېر وخت ډیپټي کړی دا د سره ان جی او کې زوم زیات تر ګوره کمزوري خلک او بیا د شوګر بیماران چې دي کنه او دی وخت د شوګر ستنې بند دي. بل جدي ټرین ته یو خبره ما زه خپل بل دلته موږ له کاوند ټریننګ ورکول ادي بند کړو چې دی کې کرپشن کېږي او پلان کې د یو بوي د مشري دی ته زه یو خاص کوم خلیق صاحب ته عمران ته پرویز ته ټریننګ چالو کوي چې د ماشو لکانو 3 میاشتې ټریننګ دی اینه حکومت ته فیدم د هسپتال ته کم از کم 2 لک روپۍ میش په دې تر راتلې لکانو په جمع کولی. بل دا لکان به ټرین شي په کلیو کې به خدمتونه کوي بالکل په کلیو کې کوي د مخکې به نوکریانې دي ته ملاویږي. نو زه ته خاص کوم چې دا خبر لکه زموږ خصوصي او چې دا ټریننګ کولو شي او دا زموږ ما خو خیر صاحبانو سره خبر نه کړې خو مخکې اعلی کام کې دي شي تیمور خان بند کړي یا د سلیټری مټری کړي نو دا دی کولو شي جی. بالکل جی داود جی زمونږ ستر مشر دوست ارشد صاحب چې د خل کمیټې سابقه ممبر او د دستان تاسو اوریدو یقینا دا خبرې چې کم دي دا ډیر د لهمه فکر دی چې کم اسپیټال کې کم د کرپشن دی کم دغه دی کم د یو بلواني شروع ده. نو د دې مخنیوي د لپاره مطلب دی چې مونږ د خپل وزیر صحت ته وزیر اعلی صاحب ته او خپل پرویز خان ته خپل ایم پی ایس صاحب ته دا خواست کوو چې د فورن د دې خبرو د نوټس والی او د دې مخنیوي دی کې ځکه دا اسپیټال چې کم دی لکه بدنام خو مطلب دی چې حکومت بدناميږي جی کنه او مزه په نوري کوي جی نور خلک په دغه کوي هغه به اوسې جی ای به خوراشي ډاکټر لا دلته ډیپټي لا بل ځکه ډیپټي جی هغه خو دغه کوي خو داسې خلک چې راوشي د اسپیټال کې داسې خلک تعینات کیږي داسې چې هغه د اسپیټال یو چې کم دی یو جدید ماډل رول دغه چې کم دی هغه د اسپیټال دینه جوړ شي جی. نو دا خبرې وي جی ان شاء الله به وخت نو وخت موږ به د اسپیټال مبارک به خبر راکو جی لکه دا دستان چې کم نه د پد یو دغه باندې نخت میږي جی لکه دې کې به الټراساوند دغه راځي دې کې اډ غټه خبر د اډ جی هغه موږ دا راکو چې دغه شیزونه چې موږ به وخت نو وخت په خپل ناظرین ته چې کم دی د کرپشن دغه د دستانونو موږ وینو. ډیره مهرباني جی والسلام.